مونږ ته الحمدلله اسلام یو تربیت را کړی دی، بیا راته پښتو یو تربیت را کړی دی، بیا مور پلار له یو تربیت را کړی دی چې څوک سپک کار کوي نو ته به څه کوې، په مقابل کې به سپک کار کوې. خو سپک دی غلط دی، نو زه څه وکړم؟ زه اوس هم سپک شم؟ زه اوس هم غلط شم؟ که چېرته دې مولوي صاحب دا ووایي چې دا مسله داسې داسې ده او مسله یې غلطه وه، نو دغه بیانوم چې مسله یې څه ده، غلطه ده، او دا زما ذمهواري ده. زه دلته دې دپاره نه یم ناست چې بس یو مجلس دی او لږ یو ګنټه موږ ناست یو بیا قیصه ختمه شي. زه دلته دې دپاره ناست یم چې د خپلو وروڼو ته او خویندو ته هغه اسماني سوچه دین واضحه کړم، کوم چې جبریل علیه السلام د الله نه اخیستی او بیا یې راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له. زه دلته هغه دین بیانولو ته ناست یم چې هغه دغه مدینې والا دین دی، کوم چې هلته په قبر کې پروت دی، دا د هغه دین دی او دا د هغه مذهب دی. دې لپاره ناست یم چې بس موږ راجمع شو، ګنټه ناست وو، خبره بیا ختمه شوه، لاړ. نه، زما په اوږو باندې یو ذمهواري ده او دا زما ستاسو سره محبت دی. والله چې د خپل ځان دپاره څه خوښوم ستاسو دپاره یې خوښوم.